د انسان په ژوند کې قیمتي څیز دی چې خدای پاک دې انسان ته دا یو درد ورکړي چې د بل په غم باندې غم چې وګرځي د بل په درد باندې درد نه وګرځي دا ډېر نیست دا د انسان کمال ته رسوي دا د انسانیت معراج دی که تاسو خیال کړي خپل غم अब तो बरो कि हैवानात को जंगल के प्राते यानी खपल गम कई गिदड़ो खपल गम कई मंजरे खपल गम कई चरगानो खपल गम कई स्क्यू खपल गम कई माउ गटरे स्पाइरो चरगा खपल तो बच्चों की सिर्फ खपल लगा बच्चों गम को उनका कमाल नहीं कमाल दाने से तो मखलूक तो बच्चों दबन चाहता हूँ क्या डिस्प्ले कमाल यो खुदा की चिट्ठी सर दे इंसानी दा मैयार तभी मानवी जिदा सुपरा खुदा इधर दिसती यो रिपोर्ट में योजना का तो और ये अमेरिका की यूएस परिवार ने काम करे कि दुनिया के बिना जिंदगी सुख के वो मनमुना ही ने दफारा था बिल्कुल तरक्की अवतार तरक्की तजीब ये वो मनमुना नतीजे चाहिए कर रहा मसला आगा नतीजे के दाव चे 80% खलक दुनिया बिना नहीं जिंदगी के लिए जले मत तो कोरे जे माशरे ना आधे माशरे तुम दे बाजार के दफ्तर के गंजे पैसा का कुछ कड़ी रे दौलत दी मनसब दी मोहतवी असली वो दजरत का बगैर बिना के दागे तो तक रिपोर्ट के दावे 80% खलक दुनिया में बिना नहीं शिकार तो 11% निश्चित है ना खूब बोलती ना इत्मीनान सर उड़ाई पड़े लेची नहीं इत्मीनान सर वक्त ही उड़ लेची पर डिप्रेशन और दा कौन चीज़ डॉक्टर से कलाड़ी से दा तक रिपोर्ट थी चेता मुआशराई के डिप्रेशन बीमारी जब कम खत्म होने लगे ना बेशुमार खलक में जब बीमारी की मुक्तला दे चगली बच्चों तो तो ये 80% खलक दुनिया हवा भी मिलाई 16% खलक जाती दे जगह मस्नूई इत्मीनान होने कोशिश सिर्फ 4% तो दुनिया के दासी दे 4% जगह इत्मीनान बनती है दा 4% चवाने दिन खुदे दिन 3 खबरें दी गई چې د درو خبرو د وجه نه دي د اطمینان زندگی روپے وجه په دې 4% دی راځه ما به اشتراک چې ډېر داسي دوی په ایماندار نه چې د مال پته یې کوي څه ته وسیت کوي وایي دا داسي اوسو جوړې ډېرې مالي باندې حال دوما خوبی دی 4% के दादा जदा खलक मजहब सरे दर्जे इस्लाम मसलक मजहब सर क्या है वो यूज गैर मुस्लिम थे ना या ईसाईयत सरा या यहूदियत सरा या मुगल मजहब सरा या मुसलमान इस्लाम सरे तारीफ वो मजहब सरे तारीफ दर खूबी बदीन 4% में से बिना दादा जिदी पति हम वाले करनी डबल हम के चाहता दे हम दी दबम न भी हम दे सरदी मुआशरा की बिना बनती है मचदारी फोटो का तो नमाते यमीना दफल लगे मुआशरे दा वार दा गरीब दरस जदे दसाव नवाला माखा मकोड़े तो माखा नवाला तक सबा पूरे
د دې غریب طالب په غم باندې ککړ وي په فکر باندې ککړ وي او ناس وي زما ذهن کې دا چې دا 100% د دې ریپورټ د سټاف دی بیا زموږ د اسلامي معاشرې د اهل خیر طبقه ده الحمدلله څوک راپاسي څوک د روډوې خدمت کوي څوک د بې سهارو خدمت کوي څوک د بیمارانو خدمت کوي پیسې کوي وطن کې دا یو داسې درد دی داسې جذبه ده چې په دې غم باندې څوک ککړ شي د غمونو د دنیا د غمونو نه بېخي شي او بیا غمونو او بیا یوازې داسې ده چې صرف د انسان غم کوي ډېر مخلوق داسې دی چې هغه د دې بېځواده مخلوق دا د معاشرې سپین ډېر پکې د دې سپو غم کوي نو وکړه دې خالد بن ولید ګاډه کړه واک په پارتن څو صاحب علي ماما یو سړی کړه هغه ځاګه صاحب باندې راته دا پیړې په شاته کې ورو ډکړ دا ډوډۍ مې نه شي کړی دا به په شاته په دې ته به چې ورو ځاله پټې باندې اورا هغه دې مربوطه په ماچولو او بیا په ټولانو دې مربوطه دا ټوله پټه استاد پښو دا غدي نیکای ته اوس خېنه مې وګورم سپور دوی کاپ ته خدای خري دغه دې کې دا ورکړي څنګه خدای دې پرېدو باندې کې الله دې دې دغه پاتې کې الحمدلله موږ تاسو چې څومره په دې محفل کې ناسي د دې یو غم باندې کړی او الله دې دا غم زموږ تر مرګ نصیب وکړي چې د مخلوق په ځان باندې د مخلوق په فکر باندې دویمه وجه د دې ډېر بیا راځه چې د خیر کار ته کوي د مخلوق د خیر پای جذبه دې پزړی کی الله د مخلوق په زړونو کې تا د پر مینا واچي او د هغې په خولې باندې تا د دعاګان شروع حضرت موسی علیه السلام ته مولانا یو کیسه لیکي واقعا وی موسی علیه السلام ته خدای پاک وی چې موسی ماته چې غواړي نو په داسې ژبه باندې غواړي چې په دې ژبه باندې د خلکو ته ووایي چې چلونه دې کړي داسې ژبه باندې ماته غواړي موسی علیه السلام خدای پاک ته چې رب کائنات داسې ژبه په دنیا کې نه کوم دی چا څنګه داسې ژبه ده موسی خو پیغمبر دی بیا خو معصوم دي ګناه وکړه و بیا موسی علیه السلام خدای دا ژبه نه چا څکا خامخا په دې ژبه باندې څه کمزوریان دې د سړي نه کېږي مولانا روم وی باہری فرمود با موسی خدا باہری فرمود با موسی خدا وقت خواستم اندر دعا کہ کریم اللہ زمن میں جو بنا بادیہانی کی نکر دی تو گنا بادیہانی کی نکر دی تو گنا پتا سی جبا باندې زمانہ پاڑا چی کم جبا باندې دی گنا نہیں کر گفت موسیٰ من ندارم آدھا گفت موسیٰ من ندارم آدھا موسیٰ علیہ السلام میں نجم چاچے کرتا نجم دیکھے مولانا رومی خدای پاک موسیٰ علیہ السلام توی چندان سکار پا معاشرہ کو سوسائٹائی کی ہو گئی اجتماعی کی ہو کا چستا دی کار نا بلتا فیدہ ہو رسی نو چې بل ته فایده ورسي نو هغه به تا دپاره دعاګانې کوي نو د بل دا خولو ستا دپاره چې دعا کوي د بل په خولې خو تا ګناه نه دی کړی که تا خو ګناه کړي ما په خولې دی کړی که د بل په خولې خو دی نه دی کړی په دنیا کې داسې کار وکړه چې ستا د دې کار د وجې نه بل ته فایده ورسي د غریب امداد وکړه فقیر او د عاجز امداد وکړه یو بے سہارے یتیم تے داغی امداد وکا چې ته داغی امداد وکي
هذا مخدمة لا شك خدای دې چې سره کوي دغه چې مستاده پاره خاصه چې بدا ولې په دې کې می تاسو نه کړی تعالی دې چې باندې کوو ये गुफ्तम सामत नदार मादेहा गुफ्तमारा अस्तिहानी गैर ख्वा गुफ्तमारा अस्तिहानी गैर ख्वा ماذا من مخلفات البلاء بنتا ومخكوي آنچنا كنت کے دهانها مطرا آنچنا كنت آغا کارکا کہ دهانها مطرا چې د خلق خلیل ستاله پارا کلاوشي در شبو و در روزها آرد دعا چې شپې او ورځې تاله پارا دعاګانې شروع زه یو ډاکټر صاحب سره دلته ناست وم د دفتر کې ما دا هغه خبرې چې ما اورېدلې دا په ډېر مضبوطي باندې او ډېر ماني قوت پر خدای ورکړ د الله په ذات ډېر لوی اهتمام نو ما وړه څه تا پوښتنه تاسو خپل عقیده دا خپل نظریه دا کله چې خدای کوم کار کوي د دې سمه ده چې تاسو خدای دا جذبه راکړي نو ما ته نه چې دې او دا چالو د میډیکل سپیشلیست یو ځل یو بیمار ما ته راوړل شو هغه بیمار دا یې ډبل ورته چې کلینیک کې کله پاتې د چیک اپ شروع کړو دا صاحب دته دا ګډه چې کولاو شللا چې څومره ګندګي ده په دې ګډه کې ما ټول دې دفتر کې او دې کلینیک کې دا اخراج شو د ګندګي دا واسه چې څومره ډاکټرانو درته هغه تختیدل زما سره کېږي چې زما ما ویل لا بڑی بادشاہ کسوب دې سړی نو دا سړی وی نو ما خاص کوله نو وټي می برا کړلی ما د دې د ګندګي په لاس باندې وچو هغه مې درته صفائی کړل هغه په کړل دا سړی می اعلان ولاو دې چې پوښ کې دا سره دفتر کې خدا په ما کې چې دا الله ته ربنا کړ دا ربنا چې ته ربنا کوي خدای زما دا څومره د خدمت باندې په دې میدان کې اخلي دا ته ربنا کوي الحمدلله تاسو څومره طلبه تاسو څومره څه دې خراب دي یا تاسو څومره د خیر په حال کې تاسو د مخلوق د خیر په جذبه باندې خدای سره شر ګرځي نن کدي چې دیوالای د جام عثماني د دنیا د ماحول سره د وابسته خلک راځي او کاروبار یې په مارکیټ کې خپل کلینیک پیږي خپل هغه تجارت پیږي خپل ملازمت پیږي هر شي د دې ګټ نه راځي چې د اثبات تاسو دا دیني داسې جذبه ده چې د دې جذبې قیمت په دنیا کې نشته بیا دوه قسمه مخلوق دي یو دا دي چې هغه د جسماني خدمات کوي دویمه طبقه په دې محفل کې داسې ده چې هغه روحاني خدمات په خپل مشغوله کوي دا دواړه کارونه کار نبوت دی مجدد الفسانی رحمه الله لیکي وی الله په دې مخلوق کې د نبوت کار مخلوق ته حواله کوي نو په قسم خلق ته حواله کوي یو تکوینی خلق ته نو کار نبوت کې زلال شته د تعلیم خلق ته زلال شته د مدرسې خلق ته زلال شته د تعلیم د ډوډۍ فکر وکړه د کپڑے فکر وکړه د غریب ته یوازې تعلیم نه د معاشرې د غریب ته د ډوډۍ فکر دی بیمار له فکر کا مینوسا فیسیوم ته ملاقات کی فیسیوم ته ورکولې کی یو درد باندې درد مطلب دی غم باندې ککړ دی دا کار نبوت دی ځکه د مخلوق همدرد او خیرخواه طبقه په دې
ریاض باندې د انبیاء او بل نشته انبیاء د خدای د مخلوق ډېر خدمت څو تکوینی څه ورته حواله دغه د کاروبار په میدان کې یو سړی داسې مسلمان فرته دکان کوي او د دې یو درد په ذهن کې چې دې مخلوق ته خیر زمانه ورسي دا درد باندې دې کوي دا کار وکړي دغه په بازار کې راستي او د بازار کې دې کاروبار کوي پیسې ګټي خو پیسې به بدل کې ساتي مخکې دا چې دا سیستم چې کومه دا د مخلوق ته فائدې رسول ده پاره نو دا بیا وارث چې دې دې مسایي دته تکوینیات حواله کوي دته د مخلوق خیر جذبه ورکړي او دغه هغه تشریعات دا تاسو خلک د طالب او د بلاچی دا الله د کار په وجه تعالی حواله کړی دی د تشریعات فکر په دې کې چې د مخلوق د خدای د ولې باغی دی دغه د خدای سره څه جوړاوي په دې ټاک باندې کړی دا د بیا کار دا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثه الانبیاء دا الاسلام په دې علماء کې اهل خارجي دي نفس دا چې چا د سند ملاو چې باندې وارث الانبیاء ها علمي سوچ د مستشرق حدیث کو تیار ډیرې لوي صرف علم حاصلون نه دي هغه کلمات څومره په دې حدیث کې راځي وای دا راځي لو په حدیث به بخاری تاسو یې نو عمل به یاد راځي نن تاسو کې تک پیدا او اصلاح کوي دي په دې کوم باندې ککړ کوي چې زما ته ودو زما مهربان زما د ژوند بنیادی مقصد دا د الله دا کوم چې باغی دې دا د خدای سره څنګه جوړاو دا مخلوق چې د الله نه لري دي دا مخلوق خدای ته څنګه جوړاو په دې درد باندې چې نام کړو ګرځي دې لپاره علم کوم دې لپاره تکلیف برداشت کوم دې لپاره پریشانی برداشت کوم دې لپاره خرچ کوم داس دې درد باندې کوم دې ما کړو ګرځي دا مخکنه په تکوینیاتو درد باندې درد ورکوي دې ته تشریعات په درد باندې درد ورکوي دا تاسو وراثت دي تدبیر حواله کدی درد باندې ککړی وای شا چې ته وارث نبی ته تا دې ګولې نه دي کله درد باندې ککړ نه نو به تاسو سوچ او فکر پدې باندې الحمدلله دې حق دې درد باندې ککړ او پدې فکر کې فکر مت تاسو دې راځم کړی دا الله یو نظام داسې دی چې وراثت دې د دې ته ملاو شي خدای دا نام دې دې څه کوته دا نسبت اوره امام مالک رحمه الله کله چې مړکی فقيه یحیی بن یحیی امام مالک رحمه الله سره نږدې داسې ناس او په دغه وخت کې تقریبا 130 علما دا د امام مالک رحمه الله په دې محفل کې شي دا ډېر لوی سعادت دی چې سړی د مرګ په وخت کې د سره دومره زیات علما هغه د محفل او په مجلس کې دا ډېر دی یو سړی نو د یو سړي د تاسو د جاسینو سړي روپا ساله باندې شپږنیم شنه علماء دا هغه دي چې د سړي تعلق په ژوند کې د علماء سره د نیکه په نو دا مرګ په وخت کې خدای ولې بیا دا کوي الله دې زموږ تاسو ته ټول امام مالک رحمه الله چې پرتی شپږنیم شنه علماء ورته جواب کې داسې یحیی بن یحیی داسې کې نه پاتې مالک سے بات نظر یہ اچانک راځي امام مالک رحمه الله تاسو وکړل ابي دې پرس دې نام دې دې ماته وی
बीमारी तपोसु को जिससे संज्ञा मेरी बीमार कैसे बातें कैफियत में संज्ञा है बावलवाली की चिकित्सा सरे बढ़ी मददीना से हालत बांधी खुदे पाकिस्तान आखिरत की दो हालकम मुस्तकबिल दबी दानी और स्क्रीन दो स्क्रीन दारूह ने ये दाने मुशाहदों की ये वे निर्दा तो भी खुबरा याद करी कल ना कल दामल दामरीच सरे मददीना कमो ना वक्त दे तकलीफ की खुदे दीना कदा ने उसमें टमक दे खुशहाल शी खले मीटिंग शुरू तबीयत खराब مداس نبوي دا د خکېده بنیادی طور سره بیا د کیفیت د مستقبل خپل دي هغه وجه د باندې سره شروع شي د دې د غدي دا سره چې کوم اهل الله کی امام مالک په دغه وخت کې ډېر خوشاله او دا هیڅ خبره ده چې امام مالک دې دې خبره ده او دغه کیفیت د بیان ده ډېر خوشاله دي Yahya Tafsir से दबाती कैफियत की संगले वीडियो मुतमईन मगर इमाम मालिक हुई ज़वाली वक्त मुतमईन बने समाज वक्त दाउलियाउल्लाह और खिदमत की पेश है और दाउलियाउल्लाह और खिदमत बरकत दादे जितना जड़े दीना सरवान और दाखिली खबर की मकालत से देवे दुनिया में करे जन्नतुल बकी की दफन دا وی بلوي وی زمان بني سبال دي د خدای اولیاء په قرآن باندې دا حدیث تعلیمات وی کدا اولیاء دي ما ته څه ورته راځي دې خبره چې موږ د پاره پیغام دي هغه دادي چې ته تعلیمي د حدیث تعلیم ته دین هر طالب د حدیث تل خو دې زمين ته تاسو کا چې امام مالک راته ولی الله وي دې باطن سره دلته مشوره وکړه چې ته یې دغه کړې ترجمه دې دوکې کوم راځي هوا ځای کله خو چرته ده دوکې کوم را چې ولی الله چې تاسو د اولیاء الله وی دې بیا راځه یا خپل د باطن کیفیت بدل کا خپل نظر دنیا بدل کا البته دې مقام ترس دا طلبه د امام مالک رحمه الله په دې باندې نو وخت یو ده او خدای په دې باندې فخر کوي خپل په یو دی او مولانا د دې بارے دې اولیاء الله مبارکي نو پیغام ورکول غواړي او مفسرین په دې آیات کې د لیکلي دي قرآن وی وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح إنه غفور هذا سامي سفور تعليمات تعليم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا هي زمان پیغمبره دا طلبه چې کله تاسو کراشي دا د صفات تعليمات تاسو کراشي فقل سلام علیکم خدای خپل پیغمبر ته وایي زما د طرف نبی ته زما سلام وایي طالب ته خدای خپل سلام وایي وقل هذا خدای سلام وایي نبی او رئیس ولادت کو فکر Adayu, Adalas, Ilus Baba. Kalau dia orang dia tahu ni, jadi pelare Allah macam pula kau nanti siapa tu ini kita zaman syakir ni. Kau berjalan,
زما استاد نو بس کومه استاد بیا جاړ 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 ما په خط کې په دې به جوړل چې خدای ګوره زما دي استاد سوال نو واپس نو خدای استاد مخني واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم خدای وي زما سلام دي ته خبر ته زما سلام ورته ورسوه بیا ورته یو پیغام بل ورکی كتب ربكم على نفسه الرحمه خدای دا لازم کړی دا چې دا وتا سره مهرباني کوم یوه چې څومره طالب علم وای دور دي نو الله تعالی سره باندې کې څومره مهرباني دا تعبیر تعالی راکړي کله کوم بارو ته دي څو کې له ګوګل تا په دې علاقه کې د تعبیر نشته كتب ربكم على نفسه الرحمه تعالی رزق څنګه راځي نن ټول دنیا د دې دوه ډوډو په تلاش کې سرګردانه ده تعالی خدای تیار راځي اس غم دي نشته كتب ربكم على نفسه الرحمه دیو جنا ستایو مقام دی دا مقام چې او پیژنې انا بتا تعالی ومخکې خدای ویل نو من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعد واصلح ورګ ګناه ده نو شي خیر دی خدای ویل په ګناه متا شړک نه خو د ګناه سره رستو توبې جذبه درنه یې خپل اسلام ثم تاب من بعد واصلح هذه غفور رحيم انه غفور رحيم تحت المقام تحت ولا نارون دي وجنه خبره کوي وي گفت اطفال من اولیاء گفت اطفال من اولیاء در غریبی فرد اذکارو کیا خدای وي دا نه نارون خبره کوي خدای وي چې دا اولیاء الله دا طلبه دا زما خاندان دي حدیث کې راځي حضرت سوی الخلق عیال الله نوې گفت اطفال منی اولیاء الله وی دا طلبا دا اولیاء الله دا د بل په غم باندې ککړ خلک اطفال من دا زمان خاندان دي او در غریبی فرد اسکارو کیا او سے دې په دې سفر کې د آخرت دې سفر ته چې دې رواني دې د دنیا د کاروبار د دنیا د سوچونو او د مفاد پرستۍ د فکر مندۍ نه او دې به خبره دي په یو خپ باندې ککړ دي چې خدای ته وسنګ رضا کیږي او بیا وی اصبرانی امتحان خوارو یتیم اصبرای امتحان خوارو یتیم لیکن اندر سر منم باو ندی بدایو کومه غریب طالب جوړ کړی دی دته مې د غریبۍ جامه چولې ده یتیم راځي هی قربان شي په دې دا د معاشري به سهارا افراد راوم کړی د دې لپاره څوک یتیم دی څوک هغه دی چې هغه غریب دی څوک فقیر دی څوک عاجز دی تاسو ګورئ د دنیا پرستو ته کله دی دا وی دا بلا سدي د مدرسې سدي هغه غریب خلک مدرسو ته مخه کوي مولانا روم دا خبره کوي وی خدای وی چې ما دې خپل اولیاء الله ته د غربت او د فقر او د یتیم او د کمزورۍ او د هغه جامه پاتولې ده او تا ته پته ده د سره همراز او د سره په پټ د دې سره مشورې کوي وی اصبرای امتحانی خوارو یتیم دا همه د خلق د معاشرې لپاره د امتحان لپاره د خوارو یتیم ګرځولې دي لیکن اندر سر من الله ټیک ده د پیسې ودی کې ما چارت د لپاره چارت ما کې وله د تمام وظیفه تا کې وله زه په دې قاتل چې د مدرسو د انسان تاسو کړې چې اس چاته د وینا ضرورت نه لیکن الله زاد دي مولانا روي دا د خلق د امتحان او د مشقه چې او دی وجه دا یاد ساتي کوم سړی چې دی عجزه تراشي خدای دې وچتي
کته کې تکبر شي د دې نه تکبر شي نو بیا تا دته ترقی ګرانه ده په دې میدان کې د قبولیت ګرانه ده مولانا روم یاد برای انتها خارو یدید لیکن اندر سر منم معمول ندید پټ زده د سره مشورې کوونکې مدد کمپاري اوی پشت داره جمله هست های من گویا هستن خود اجزای من ویتا تصبدا زمان ټول خدایي طاقتونه دغه په پښ باندې ولاړ دي او دا زمان د بدن یو جز دی خدای وي دا ډېر په مخاله په پښ دار جمله اصل عظمت های من زما څومره د تحفظ طاقتونه دي دا د په پښ باندې ولاړ او گویا هستن د خدای اجزای من دا ټوکړه ده د بدن او دومره که د خدای طاقتونه د دې مدرسو په پوښ باندې نه وي په کار دا دی چې دا دور نه ماوته تېرېږي یو مدرسه نه وي الحمدلله او مخکې وایي ها وهایي دلته پوشه مننه ها وهایي دلته پوشه مننه صد هزار اندر هزار یک هزار وایي تاته څه پته ده دا ګودړی چېدونکي او دا د غربت څادر په سر باندې اچوونکي دا د غربت رومال په سر باندې اچوونکي دا ځای به وکړي او تا ته څه پته ده چې دې که لس کروړه شي نو دا داسې په حرکت کوي لکه د یو تن غوندې ځکه نظریاتي همغږي مې د دې ترڅنګ الحمدلله تاسو ته چې خدای کوم میدان کې کار حواله کوي تشریحیاتو په حوالې باندې دا ډېر مقدس دی تاسو به اوس یو فکر دې سره وړئ چې د دې کې به خدای نه دا دعا کوي چې ما د دې اهل کړم ما دا کار حواله کړي دا ډېر لوی څیز دی او دغه دعا به کوم چې الله دې دا نسبت زما او ستا د ټولو تر مرګه پورې نصیبه کړي حشر نشر کې نصیبه وګرځي چې د نیکانو صالحانو په مغفرت په مجلس کې موږ تاسو په دې پراخون کې الحمدلله ټول هر یو د کارخانه عالم څومره چې ده نو دې کې هر یو جدا جدا فرصه ده د دې دین په کارونو کې جدا جدا فرصه ده څه د دعاګانو کې شي څه په مالي تعاون کې شي څه په اخلاقي تعاون کې شي څه په دې میدان کې فعال وګرځي الله دې دې ټولو د قبولیت دعا کوي په سر کې زړه سره څومره ملګرانو څخه راغلي دي جذبې راغلي تاسو د دې لپاره د دعاګانو درخواست پرې وکړئ نعیم سے الحمدلله د جامع سنیه ډېر مهم مرګره دي او الحمدلله دې کې دي جامع خادم دي تشریف راوړی دی دې ته دعا وکړئ د دې یو دوست دی څه مسلو کې ډېر دی خاص کر په دعا کې یاد کړئ د دې دا مقیمت دی رواني دارنګه دا نور چې سیدي سره راغلي دي سره راغلي دي موږ د شورا مرکزي راغلي دي ټول تاسو ته مخامخ ناست دي دارنګه سفر استعانه سره بیمار دي کراچۍ نه راغلي تاسو ته دعا لپاره درخواست کړی دی او زموږ ټول دا څومره دي ډاکټر صاحب ډاکټر مسعود رحمان صاحب دي شفیق خان صاحب دي ټول دا جمشید دي صاحب او شریف خان صاحب دي ټول دا دعاګانو لپاره سمرګری دا زموږ راغلي دي او زموږ تاریخ صاحب چې باندې دې دعا وکړي صبح بدات نه د دعاګانو لپاره دي نور دا خلک نه نه ته دعاګانو لپاره دي موږ دغه چې تاسو چې دعا وکړئ موږ ته چې چا د دعاګانو لپاره ته وکړي دا نور استادان دي تاسو چې لپاره دعا وکړئ دا نور ملمانې دي او لپاره د ټول دعاګانو جامع هر یو خادم چې د دعاګانو کې یاد کړي سکه د سره دعا وکړي سبحانك اللهم وبحمدك
لك الحمد على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به الله عز وجل. يا الله جميع تعليمات تعالى خدای دې شریف کثیر تعداد کې ویل شي آیات کریمه ویل شي قرآن ختم وشته الله دې ترمذی ستاسو په خبر د حدیث کتاب شته یا الله د مبارک محفل او مجلس خدای دې په برکات سره زموږ ټول د نجات فیصله الله زموږ ټول د نجات فیصله یا الله مستبدیگانی تو گواشی زمون بل رب نشتره زمون بل خالق نشتره زمون بل مالک نشتره اے زمون ربا اے زمون خالق زمون مالکا تا ته بل زمون ذکری دي تا ته جوړه وړولې دي خیر تا نه غواړو موږ فقراء مساکین خدای ته غریب بادشاہ اے الله دا فقیرانو خالق واپس کړي اے اللہ عاجزان خالی کو واپس کرے اے رب کائنات ستاسو کا دیر میں دربار دے دے اللہ دا صبر حاضر اڑاله چدا یا منتشا د دعاګان د پاره ویزی راغلی ندی یا غایبانه د جامع په خدمت کې شریک دي اے رب کائنات ټولو کې خدای تعالی غواړو د ټولو فریاد درسو کې د ټولو حاجتونو در سره کې الله دې ټول بیمارانو ته شفا نصیب کړي د چا مردگانی مغفرت نصیب کړي اے رب کائنات دا طلبات مستقبل اولیاء الله دي خدای دې کار نبوت دي حواله کړي اے رب کائنات تا د غوړ د دنیا ټول ته خدای دې دې د خدمت لپاره قبول کړي اے رب کائنات انبیاء سلسله منقطعه انبیاء درازي دا د نبوت دا کار چې ته چاته حواله کوي او یې زموږ ربا په دغه رجالي کارو فهرست کې د دې طلباو له دې ورکړي الله دې طلباو له دې ورکړي الله دې جان عثماني دې فضلا او دې طلباو ته دې ورکړي الله ستل دې کبار ورشي عمر کې دي الله اے الله تعالی پاړو کوم نه خدای مونږ نه ته وګوري الله زموږ ناحیت صدا دې طلباو ته ورکړي الله ته دې ملک طلباو باندې د برکات دروازې کولای الله دې د کلمو په تبار دې انتخاب کړي خدای دې کې اهلیت نصیب کړي الله دې د ټول دنیا بدل کړي الله موږ ظلم زیاتې کړې دې دا ظلم نه غیر الله ته ورکړي دي د دنیا خواصتونه د ګرځه ګرځولې دي الله توبه ده الله زموږ توبه ده استغفر الله واتوب الیه الله موږ توبه وکړو خدایا زموږ د توبه قبول کړي زموږ د ګندګۍ نه صاف کړي اے رب کائنات تا غواړو خدایا تا غواړو د دنیا د مینې محبت په ځای باندې د په جاو د په مال په ځای باندې الله زموږ د دې کې خپل عظمت کړي الله دې دې کې خپل عظمت کړي اے رب کائنات موږ ظلم کړي دا دنیا ته ورکړي دي الله ته ورکړي دي خدای دې توبه ده الله دې دا ستار بصیره ده خدای دې دې ستاسو لپاره خاص خدای موږ غیر الله تصورات کو دا غیر الله دې 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 له خالي وکړه اے رب کائنات تاسو ګرمه مستبدګاری خدای تعالی غواړو زموږ امداد وکړي خدای ته زموږ امداد خدای ته دې جان عثماني اساتذه کرام دي کدن ته دې کبار دي کدا معلمات دي بینو سب خدام دي خدایا
دا د جامعې دا ساتېدو یو ګلدسته ده. خدای دې ساتېدو ته کامیابي نصیب کړي. الله په دې برکاتو دروازې کلاوي کړي. د دې په بچو باندې د برکاتو دروازې کلاوي کړي. د دې په اولاد باندې د برکاتو دروازې کلاوي کړي. د دې په خاندان باندې په مور او پلار باندې برکاتو دروازې کلاوي کړي. الله الله تعالی غواړو تعالی غواړو د دې ساتېدو امداد وکړي. دا څومره مېلمانه موږ څخه راغلي دي خدایه، که دلته ناست دي، که د کوڅو که لاندې ناست دي، خدای دې ټولو سره احسان خدای دې ټولو ته اجرونه ورکړي. جان عثماني ته د دې دا راتلل د دې دپاره د خیر د برکت پیغام رحیم صاحب زموږ ډېر لرې نه راغلی دی. ما ورته وکړه الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړي. خدای دې د برکاتو دروازې کلاوي کړي. د جامع په خدماتو کې مصروفه دی. خدای دې تل آباد لري. هلته یو کې ته چې زه لاړ شم دیش ته زموږ دا نور ملګري دي هلته ملا عبدالله صاحب دی هلته عبدالرحیم صاحب دی نور زموږ غفور احمد دی نور ډېر ملګري دي. هغوی دې ډېر محنت هلته غریبانه خپل کاروبار پرېږدي دي او خپل هر څه مصروفیات پرې یو د جامع په خدمت کې سرګردانه او خپله حد درجې خدمتونه کوي تعاونونه کوي. خدای دې تعالی خدای دې دې زموږ د ټولو آخرت ښایسته کړي. خدای دې دې زموږ د ټولو آخرت ښایسته کړي. دا څومره ملګري ورسره راغلي دي ته کامیابي نصیب کړي. د دې یو دوست دی هغه څه په مسلو کې ګیر دی دعا ورته وکړئ. خدای ته امداد خدای ته امداد خدای ته امداد خدای ته ولې سخت زړونه نه راکړي. مدې دروازې دې کلاوي کړي. زموږ ستاسو چې چا دعاګانو لپاره ویل دي الله ټولو ته خدای حاجت روايي وکړي. خدای زموږ امداد وکړي. خدای موږ ته خوشحاله شي. سرپرست اعلی صاحب ته دعا وکړئ الله دې صحت عافیت نصیب کړي. دارالحدیث جوړېږي ورسره دا ډسپنسري جوړېږي. الله الله ته زموږ امداد وکړي. خدای ته زموږ امداد وکړي. خدای ته زموږ امداد وکړي. اے الله تعالی غواړو دا د مستقبل تر قیامت سبق پورې الله دا تر تازه لري او دې کې د خدمات نصیبو ګرځي. هغه کارونه دې ته نصیب کړي چې کوم ظلم خیال یو راځي. خدای دې د تحفظ لپاره غیبي اسباب تیار کړي. مستقبل کې څه دې محافظ ناصر وګرځي. خدایا دا دارالحدیث د حدیثو طلباو له تیاریږي. د وړې دورې د لوی دورې طلباو له تیاریږي. اے رب کائنات مبارک محنت دی چې څه درجه کې د چا محنتونه دي. خدایا دې دنیا او آخرت ښایسته کړي. خدایا دنیا او آخرت ښایسته کړي. چا چې څه قسمه خدمات دي داونه دي خدایا دې ته اجرونه ورکړي. الله داسې اجرونه ورکړي څنګه ستا د شان سره کوي. او دا سپېڅلي خدایا دا د مخلوق د خیر ذریعه وکړه. خدایا موږ خدای لرو موږ ته وګورې ربه موږ ته وګورې ته د دې لپاره غیبي اسباب مهیا کړي. موږ ته لارې کولاوي کړي. اے الله هغه خدمات دې ته نصیب کړي چې کوم د دې لږ ځای نه ډېر خدمات واخلي. د دې وړوکي ځای نه لوی خدمات واخلي او د دنیا ګوټ ګوټ ته دا فیض ورسوي. دې ته برکت نصیب کړي. خدای ته دې ته هغه لارې ته کولاوي کړي چې کوم د مخلوق د خیر ذریعه ګرځي. الله زموږ د امتحان او ازمایښت څخه دې وکړي. هر څه چې امت لپاره مو کړل دي سخت نصیب کړي. خدای دې شرف فتنه وساتي. هر قسمه فتنه جامع خدای محفوظه کړي. خدای له هر قسمه رکاوټونه محفوظ وساتي. د ټولو مدرسو حفاظت وکړي. خاص کر د جامع اسلامي حفاظت وکړي. دا ټول کارونه چې موږ کوو دا د دې ملک برکت دی. دې ملک له دعا وکړي. الله دې ملک کامیابی الله دې ملک حفاظت وکړي. الله دا دروني بیروني شرونه نه وساتي. الله تعالی غواړو د نااهله حکمرانانو د غلطو فیصلو له د ملک حفاظت وکړي. دې ملک ته خدای ته ترقي نصیب کړي. خدای دا دروني بیروني شرونه فتنو او فسادونو نه محفوظ وساتي. د دشمنان ملک او د دشمنان اسلام د مذموم ارادو نه د دې ملک حفاظت وکړي. ای الله ته موږ رضا شي. مبارک وخت دی. خپلې دعاګانې الله دا دعاګانې وکړئ چې الله موږ دې مخلوق دې خیر او باندې
अल्लाह जहन्नम का मरा खा जरूर बार खुदा बेहतर खिदमत तौफीक नसीब अल्लाह जरूर दियानत व अमानत नसीब की अल्लाह ने मखलूक तेरी खैरात मुआफ़िर नसीब अल्लाह ने हराम के रिज़्क़ न उसाती न हराम के बड़े न उसाती ए रब्बी कायनात मुझे जुबान मदरसे में जहन्नम का मरा खा गिरा अल्लाह जहन्नम का मरा खा अल्लाह मुजरिमान खुद तुमने गुनाह माफ की अल्लाह तुमने तकसीरात ने दरगुजर की अल्लाह तुम कमजोरियों ने दरगुजर की अल्लाह तुमने कबूलियत में चली की अल्लाह अपने मैदान में सूर मुसरदा मरगरी ताऊन के लिए खिदमत की बेलो सब को निरार को बात उसकी तो साथी की बात की खुदा तो वाला बदली वर्गी खुदा तो वाला बदली वर्गी और दीदी ने उस ज़न्द और इमाम मुताबिक दीदी सर का मामला होगी तो जो बात ही बदल खुदा उनकी इमदाद हमारी बचूला दुआओं के अल्लाह दी कामयाबी नसीब जो पूर्ण उस्तादान बचूला दुआओं के अल्लाह दी कामयाबी नसीब की तासु दी सुबरा दिरा डाले पूर्ण को बचूली अल्लाह दी बरकत दरवाज़े खुला तमाम और अल्लाह फासिल दुआ को अल्लाह की बखरी अल्लाह की मग़फ़िरत नसीब की तासु दी पूर्ण बशरात अल्लाह की बखरी हज़रत हकीम से की अल्लाह की बखरी जामी सरपरस्ती आला औदार के खालिद से तो दुआ के अल्लाह ने से अता फिर नसीब की सल्लल्लाहु अलैहि